नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। او په 55 کاله کې د جماعت اسلامي پارټۍ سومه او به تاسو او به خو بعد به مولا وټ ورکاو چرته می وټ نه خراب کړي او دې دومره مجبوره کړه ما چې لکه نیکه چې په نصیب باندې خپه کیږي ځکه دې پارټۍ تر واوخته ده ما او نو مخبر جان ده او 15 تاریخ مې وټ دي معلوم دی زنده‌باد او دې پارټۍ د ما 15 تاریخ کال بعد یعنی 55 کاله بعد یې پاتې تاسو راوخته ته ډېرې مجبورې حالات راوخته دم عمرګرو غار هم د خطي که کوم مشرانې وي او موږ ته چې کوم دی نو خبره وانه وروله او زموږ هغه حق هارا نه کو او زموږ حق قضیه نه شو نو موږ به ستاسو نه خپې او غار هم د خطي ځکه چې موږ به داري خبرې نه خبره وي مشران چې کوم دی نو کلونه به مشرۍ کې پراته دي کوم چا زموږ حال نه دی اخیستلی چې دې ملک څه دي او دا هم یو خلک دی رولونه چې کوم دی خلکو رولونه پاخه کړله او خلکو بارې پاخې کړلې او خلکو کورونه پاخه کړله او مقصد دا چې غریب سړي ته پوس نشته چې هغه چړیانې چې دومره خطرناک دي چې ګاډي چې کوم دی پکې لیکلي او په زورونه پسې کوو او یو مشر زموږ خواله رانغی او د کلونو مشرانې کړي دي چې مقصد دا چې هغه ته پوس وشي او دغه وکړي تاکید وکړي چې دا ولې نسخان دی او د ټولو په عمر کې د الله برکت ورته روسو کال نم چې کومه ډېر کم زیات وخت به کېږي زه په جماعت اسلامي کې پاچا په کم وخت کې اولی دغه هغه بل پاچا څه نوم هغه زما نوم یاد شو طلادود پاچا هغه پکې و د هغې نه وروسته چې کوم پاچا پلار ژوندی و په کامبټ کې دغه راغونډ کړي وو مطلب په هغه وخت کې چې کومه جماعت اسلامي کې موږ چې کوم دی اعلان کړی و دغه وخت نه دې وخته پورې و لیکن بل طرف ته نه وتلی اوس دا خبره کوم چې هغوی موږ ته چې کوم نیت په دې ملک ته چې کوم دغه کړی چې یو سړی جوړ شوی دی خیرات صاحب تاسو ته ښه معلوم دی چې هغه هم د دې ملک چې کوم دی اولي کال یې دغه شوی و دلته خدمتونه خلکو له کول د دې لار پنجاب او یو ځای بل ځای ته لاړ هېڅ چا بیا څه ونه کړل د هغې کارکونان چې کومه وویل ټول دنیا ته معلومه خبره ده چې څه به کېده نو هغوی به ځان له خپل ورونه او ترونه کاته و هغو له به خدمت کوو بل چاله نه دی کړی ټولو ته معلومه خبره ده هغو له به خدمت کوو پټه او بس هېڅ چا ته لاندې ورې چې ته راشه دې ته یا کښېنه یا څه کوه یا څه کوه که نه اوس دا خبره کوم مطلب دا دی چې دا خدای پاک دې خلکو سره ښه وکړي دې وراله او موږ په دې شمولیت کې موږ هم ورسره داخلي یو ورسره او چې څه وټونه زموږ نه څومره کېږي هغه به موږ ټول عمر کوو د یوې ورځې خبره به نه وي د میاشتې به نه وي د کال به نه وي زه د ترنګال کونسل سابقه صدر د جماعت اسلامي سابقه صدر د ترنګال کونسل او د عبدر ملک نوسه دا شکار دی چې دا چا نه پټه خبره نه ده زمونږ قوم او د علاقې ته چې چا عزت ورکړی واحد زمونږ په دې قوم باندې داسې ده چې په هغې باندې د هېچا بره بیزمه نشته مونږ آزاد قوم یو او په مونږ باندې د چا هېڅ قسم دغه نشته ما په خپله پارټۍ کې د خپلې وسې مطابق په هر وخت کې چې کله الیکشن شروع شوی نو ما په خپله پارټۍ باندې په هر دغه کې 15 او 10 لکه روپۍ د خپل جیبه خرچه کړي مونږ د چا نه څه پیسو ته ضرورت شته نه زمونږ د چا یو بل څه دغه ته ضرورت شته دی زما نیکه چې کوم دی د دې علاقې نواب و زما نیکه د دې علاقې نوابي کړې وه داسې کار دی چې په مونږ باندې اوس داسې کار دی چې زمونږ مشران هم چې کوم وو د جماعت اسلامي سراج الحق صاحب افغاري صاحب سعید پاچا دا ټول ښه معزز ملګري وو موږ د هغوی نه په هېڅ قسم په یوه خبره هم خفه نه وو خو دلته چې زمونږ د کم د یونین کونسل کومه پالیسي وه د یونین کونسل په سطحه باندې نو هغه به داسې وه چې مونږ به بار ښه قرباني وکړه مونږ په لاهور کې په منصوره کې د خپل جی یو ته په دغه کې مونږ ټول یونین کونسل په 1 نمبر باندې دا راغلی وو او مونږ ته هلته کې باقاعده سراج الحق صاحب خپل انعامات هم راکړي وو مونږ هلته حاصل کړي وو زما نیکه چې کوم و نو دا د دې علاقې دغه وو باقاعده د دې علاقې نمایندګي کړې ده په دې علاقه باندې نه پرې خان څه بیګار شو نه پرې بل چا دا زمونږ د دې علاقې نمایندګي مونږ او دا سیاست چې کوم دی نو دا د خدمت نوم دی مونږ چې کله په هر وخت کې مونږ خدمت کوو نو مونږ به فی سبیل الله کوو مونږ به د الله د رضا لپاره کوو او مونږ د څه شي ضرورت نشته نه مې ضرور ضرورت شته نه مې د بل څه شي ضرورت شته
او دا سټارټینګ چې کم دی نو زه د یونین کونسل صدر وم او موږ دا سټارټینګ د خپل ویلج نه واخیسته زه د خپل طرف نه او د خپل ویلج کونسل د ټولو 15 کلو د طرف نه موږ باقاعده مسلم لیگ نون کې باقاعده شمولیت وکړو او انشاءالله موږ دا انشاءالله زه د ضلع دیره او د جندول او د درنګال کونسل او د ماڼۍ د ویلج خبرې ډېرې وشولې خو د ماڼۍ د ویلج خبره به زه وکړم نورې وشولې په غټه سطحه باندې خبرې وشولې هېڅ پاتې نه شو په خبره کې خبرې همدغه خبرې وي چې موږ هغه زړې وهو نو هغې نه هېڅ مطلب نه جوړېږي خو زه د ماڼۍ د ویلج خبره کوم چې په ماڼۍ په ویلج کې چې دا زلمي نن ولاړ دي او دا راغلي دي زمونږ په دې واړه غږ باندې په دې واړه خبره باندې نو دوی ډېر خفه شوي دي او ډېر ستومانه شوي دي دا په دې وجه راغلي دي غله چې لیدلي دي کارونه په موږ کړي دي او غله چې لیدلي کارونه خپلو ته کړي دي خو زه تاسو ته دا مبارکي در کوم چې دا هغه پارټي ده چې اوس دې بل ته راغلې ده او دا دې پورې ونښتله دا امیران هرکان دا به ختمېږي دا امیران دا هرکان به ختمېږي دا دې ملک کې موږ نور نه پرېږدو عمر رحمان زما وراره دی هغې ډېره منډه ولوالې ده په خپله باندې د خپلې منډې خبره وکړه چې ما ورله منډه والې ده خو هغه منډه چې کومه ده نو هغه منډه دغه هم په زیان نه شوله تاسو ته په خپله باندې ویله موږ به هغه څه کار اوس کوو هغه کار به موږ اوس کوو چې دیو ته به خپل اقتدار ښیو اقتدار به ورته داسې ښیو چې که خلک داسې کوي غل به موږ ختموو دا په سپینه جامه کې راته غله چې لیدلي وو په سپینه جامه کې